أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم 9 کلاس بیولوجی دا چپٹر نمبر 4 دے او ویڈیو نمبر 175 تو ټاپک چې دی منګه ترانسپورت سیستم شروع کړو په سیل کې په ټوشي کې نه او ارګن سیستم کې منګه ترانسپورت د پلانو یې من نه وایو منګه سیل لیول ولې 4 چپټر نوم هم دی سیل اینډ ټیشو پای کې اوس ترانسپورت سیستم منګه سټډي کوو ولې سټډي کوو موږ د سیل کې دا مټیریل څنګه ان کیږي څنګه داخلي کیږي او د سیل کې مټیریل څنګه آوټ کیږي کا یونی سولولر دی کا منټي سولولر دی دا غیر لپاره د حرکت یا ترانسپورت سیستم پکارو پای کې دوه ټاپ موږ ډیفاین کړه یو وی اکټیو ترانسپورت او بل پیسیو ترانسپورت اکټیو ترانسپورت موږ دیته وی چې د کې دوه اهم خبرې په دې کې به مالیکول چې دی د کم ځای نه ډېر ځای ته ځي د کم ځای نه ډېر ځای ته ځي خامخا بیا دې ته انرژي ضرورت دی دې ته موږ اکټیو ترانسپورت وایو د بل کې چې دی د دې خلاف خبره ده پیسو ترانسپورت په دې کې به مټیریل چې دی د زیاتو نه کم ځای ته ځي او دې ته انرژي ضرورت نشته موږ پیسو ترانسپورت شروع کړی پیسو ترانسپورت کې پهلنی سیمپل ډیفیوژن و سیمپل ډیفیوژن په ګیسز کې هم کیږي په لیکوډ کې هم کیږي او په سالډ کې کیږي موږ هغه ډیفینیشن داسو کې هغه مالیکول چې هغه ډېر مقدار نه کم مقدار ته حرکت کوي دې ته سیمپل ډیفیوژن وایي دې ته انرژي ضرورت نشته او بیا سیکنډ ټاپک موږ وایي فیسیلیټیټډ ډیفیوژن ډیفیوژن ورسره موږ نوم لیکلی شي ډیفیوژن تعریف هم دا دی زیات مقدار نه کم مقدار طرف ته حرکت کول خو دې ته فیسیلیټیټ دی مطلب دا دا به څه کوي فیسیلیټي ورکوي دا به هیلپ ورکوي په دې حرکت کې د زیات مقدار نه کم مقدار ته او دا څوک به ورکوي دا پروټین هغه پروټین په کوم ځای کې به وي هغه به په سیل ممبرین کې د سیل ممبرین سټرکچر موږ ډیفاین کړو د سیل ممبرین سټرکچر چې دی د دوه مالیکول نه جوړ دی یو فاسفولیپیډ او پروټین هغه پروټین دا به د حرکت کې څه کوي مدد کوي فیسیلیټیټډ ډیفیوژن نن وایو اسماسس اسماسس کتاب ډیفینیشن لیکو اٹ از د ټایپ آف ډیفیوژن اوس ډیفیوژن شو مطلب زیات مقدار نه کم مقدار ته حرکت دی ته ډیفیوژن پهله موږ د کتاب ډیفینیشن ولیکو کتاب ډیفینیشن کې داسې لیکلی اٹ از د ټایپ آف ډیفیوژن دا د ټایپ اف ډیفیوژن پروسس دی او ډیفیوژن باندې تاسو پوه شئ نو دلته ولیکم زیات مقدار نه کم زیات مقدار سے کم مقدار حرکت کا نا دیتا ڈیفیوژن ہوئی اس دی کہ بس اٹ از دا ٹائپ آف ڈیفیوژن آف کم یو مالیکول دی کہ صرف سالوینٹ ګور سالوینټ کې لیکلی دې کې دوه عام خبرې سلوټ نه سالوینټ مټیریل سالوینټ چې دی دا زیات مقدار نه کم مقدار ته ځي دې ته اسماسس وایي او دویم ډېر عام خبر اکراس ترو یا اکراس سیل ممبرین ډېر اهم خبره د سیل ممبرین په ذریعه چې دی یو سالوینټ چې دی دا څوک زیات مقدار نه کم مقدار طرف ته حرکت وکړي دې ته اسماسس وایي ډیفیوژن څه ته وایي د زیات مقدار نه کم مقدار ته سلوټ پارټیکل او سلوټ کې بیا موږ سالوینټ والو دې ته اسماسس او دویمه سیل ممبرین چې دی دا څه کوي دا کراس کی دا پار کی او دا عبور ورته چې وایي موږ اردو کې هغه کې په دې کې اهم خبره زموږ سره اسماسس دی دا اسماسس څنګه کیږي دا صرف او صرف سلوټ پارټیکل په ذریعه کیږي اوس لږ سلوټ څه ته وایي سالوینټ څه ته وایي سولوشن څه ته وایي پهله موږ لږ کتاب ولیکو کتاب کې لیکلي اٹ از کنټرول بای د ریلیټیو کنسنټریشن آف سلوټ دلته ولیکو اٹ از کنټرول بای د ریلیټیو وګوره ریلیټیو راغلی ریلیټیو پسې موږ به دغه ولیکو مناسب چې مناسب زیات نه وي او کم هم نه وي ریلیټیو کنسنټریشن
concentration means مقدار د چا مقدار of solute وګوره د سالوینټ حرکت کې زیات نه کم ته بس سولوډ مقدار چې دی دا بس کا ساتي مناسب بساته دا بزکا سالوینټ با یو سیل نه بل سیل تا یا سیل نه بهر یا سیل کې دننه یو جنه بل ځای ته سالوینټ حرکت کوي دا بس کوي اهم ټکي سولوډ پس کې افا سولوشن و سولوشن څه ته دا به ذکر کو آلته کتاب کې واټر ورکړی او واټر خو تاسو ته پته را سالوینټ دی ٹھیک شو of a solution in the cell کې اوس ګورئ تاسو ته پته را سیل چې دی هر یو سیل جاندار سیل هغه پلانټ سیل انیمل سیل یونی سیلولر سیل هر یو سیل په دې کې زموږ سره دا مټیریل څنګه دننه کېږي په سیل ممبرین په ذریعه ګوره موږ په فرست سیل وال جوړ کړو دا والا سیل وال شو بیا سیکنډ چې دی موږ سیل ممبرین جوړ کړو دا والا سیل ممبرین بیا تړ موږ جوړ کو فار ایگزامپل دا سیل ممبرین شو بیا دا دیزه کې جوړ کو دا زموږ سره سایټوپلازم دی او سایټوپلازم کې دلته موږ جوړ کو دا نیوکلیس دی او بیا دیزه کې یو بل ارګانیل هم جوړ کو هغه ارګانیل ته موږ ویکیول وایو ویکیول موږ ډسکس کړی په دې کې زموږ سره واټر سولوشن موجود وي موږ به داسې کلر ورکو چې دې بل نه پته لګي فس ذکر وکړو دا چې دی دا سور کلر مو ورکړی دې ته سیلوال وایي دا یا بیکټیریا سیل الی یا پلانټ سیل دویم چې دی ته سیل ممبرین وایي کله سیل ممبرین هم ورته وایي پلازما ممبرین هم ورته وایي دا تاسو ته پته دا نیوکلیس دی او دا ویکیول دی سیل وال چې دی اوس لږ ممبرین لږ ذکر کو ممبرین چې دی دا پوستکی موږ وایو دا درې ټایپس دي سیل ممبرین یو ممبرین چې هغه ټولو له اجازت ورکوي چې هر یو مټیریل هغه سالډ وي لیکوډ وي لارج وي سمال وي ګیسز وي هر یو مټیریل ورکوي هغې ته موږ پرمیبل وایو پرمیبل ممبرین ورته وایو د هغې اګزامپل چې دی تاسو ته پته را هغه سیلوال دی سیلوال چې دی د پلانټ هر څه مټیریل له اجازت ورکوي فار ایگزامپل واټر راغلو واټر مټیریل هم څه ورکوي اجازت فار ایگزامپل اکسیجن راغلو اکسیجن هم څه ورکوي اجازت دارنګې کاربن ډای آکساید ګیس راغلو د لم ورکوي دارنګې فار ایگزامپل شوګر مالیکول راغلو ګلوکوز راغلو اورئ ګلوکوز لم ورکوي ښه دارنګې موږ یو وایرس بیکټیریا راغله هغې لم اجازت ورکوي دا څوک سیلوال د سیلوال ته موږ پرمیبل وایو سیکنډ چې دی هغې ته موږ selective permeable membrane وایي selective permeable membrane example چې دی هغه څه دی سیلوال دی سوري سیل ممبرین مطلب دا څه کوي سلیکشن کوي دا څه مټیریل له څه ورکوي اجازت او څه مټیریل له اجازت نه ورکوي دا دویم ده ځکه دا سیل ممبرین چې دی دا دې ته موږ څه وایي selective permeable membrane دا به سلیکشن کوي څه مټیریل فار ایگزامپل ګیس ته ته انټر شه کاربن ډای آکساید ته انټر شه واټر ته انټر شه ټیک ده خو اوس دلته شوګر راغوتی دې ته مې انټر کېږي شوګر په څه ذریعه انټر کېږي پروټین په ذریعه او دې ته بیا موږ څه وایي فیسیلیټیټډ ډیفیوژن وایي دا سیل ممبرین سلیکشن به کوي انتخاب به کوي څه مټیریل به سیل کې دننه کوي او څه مټیریل به سیل نه بهر کوي دا د سیل ممبرین او دریم نمبر چې دی هغه ته امپرمیبل ممبرین وایو امپرمیبل ممبرین هغه ممبرین چې هغه یو لم اجازت نه ورکوي چې ته سیل کې دننه شه یا سیل کې بهر شه دا کوم وایي امپرمیبل ممبرین فار ایگزامپل دی کې موږ ایگزامپل امپرمیبل والو چې
چې هغه بیخي اجازت نه ورکوي ذهن نه اگزامپل یې شو وختي راته رایاد بیا انشاءالله رایاد شو دا به ته زه وایم نو په اسماسس کې کم یو ممبرین دی دا سیل ممبرین دا کم یو کار کوي سلیکټیو پرمیبل ممبرین او بیا دویم اسماسس کې بله اهم خبره دا به څوک حرکت کوي د زیات نه کم طرف ته سالوینټ او سالوینټ او پلس سولوټ چې دی دا دواړه یو بل سره مکس شي دې نه یو ماده جوړیږي او هغه ماده ته موږ څه وایو سولوشن په سولوشن کې چې کم یو حرکت د سالوینټ حرکت زیات نه کم مقدار ته ځي او سیل ممبرین څه کوي سیل ممبرین هغه کراس کوي دې حرکت ته موږ وایو اسماسس سولوټ ذکر به نه کوو فار ایگزامپل اوس سالوینټ تاسو لږ په کوم دا ما سره یو بیکر دی بیکر کې ما اوبه واچول دا اوبه شو او په دې کې زه چې دی یو چمچه چې دی زه پکې څه واچوم چینی تاسو بس ساده کم مقدار زیات دی د واټر مقدار زیات دی که چینی شوګر مقدار زیات دی د څه د واټر چا چې مقدار زیات وي او د دې مقدار زیات اوبه چې دي دا زیات نه کم طرف ته ځي دا سالوینټ دې حرکت ته اسماسس وایي او دې کې بیا څه وي زموږ سره ممبرین کراس کوي دا شو اسماسس اوس اسماسس ټایپس ودي هغه بله ویډیو کې راځو 175-76 کې لږ هغه ډیفاین کوو اسماسس څو ټایپس دي بیا هغې نه پس چې دی بیا موږ ذکر کوو اسماسس چې دی موږ یو سولوشن والو سولوشن کې موږ دوه ذکر کوي یا اوبه والو یا چینی حل کو یا اوبه راوالو یا مالګه حل کو یا اوبه راوالو چاک حل کو یا اوبه راوالو خاورې حل کو یا سم پکې موږ حل کړه فار ایگزامپل اوبه مو راواسته او انک مو واچولو انک صحیح انک مو واچولو اوس په دې کې سالوینټ سره سالوینټ په دې کې اوبه دي او انک چې دی دا پکې سلوټ دي د دې موږ سولوشن وایو 3 ټایپ سولوشن دي هغه به ذکر کوو بل ویډیو کو اوس په موږ ذکر کوو اسماسس 100 ټایپس دي هغه په ویډیو 175-76 کې به ذکر کوو آی پوری اجازه راکړئ خدا حافظ